السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د اختر به هم په جیل کې وی، چون کې د عمران خان وکیلانو بار دا خبره کوله چې عمران خان به در اختر پورې رها کیږي، خو اوس عمران خان رها نشو. په الکادر ټرست کیس کې د عمران خان سنوي شوې ده، پاره کې عدالت څه فیصله کړې ده او د عمران خان وکیلانو د پی ټی آی کارکونانو ته او د عمران خان مینوالو له چې کومه خبره کړې و، نو کې یو ځل بیا د عمران خان وکیلان دروغجن ثابت شو جی چې کله هم اختر راجوخ شي، چې کله هم اختر وي، نو د عمران خان وکیلانو دا خبره کوي چې اختر پورې به مونږ عمران خان رها کوو. یو ځل بیا عمده نریټیو د عمران خان وکیلانو جوړه کړې و، خو بیا هم عمران خان نه دی رها شوی. عدالت د طرف عمران خان ته ریلیف نه دی ملو شوی. پرون د عمران خان اور بورشاوی بي الکادر ټرست کیس کې د سزا معطلی په درخواستونو باندې سماعت شوی دی چې دا غي څه اپډیټس راغلي دي، پاغه باندې مکمل خبره کو. نور هم اهم اپډیټس دي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم، نو لہذا ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د عمران خان وکیلانو ډیر کوششونه کول چې د عمران خان الکادر ټرست کې سزا معطلی درخواستونه سماعت د لپاره مقرر کړي. د ډیر کوششونو نه پس د عمران خان وکیلان په دې مقصد کې کامیاب شو. د عمران خان د الکادر ټرست کیس درخواستونه چې کومو الکادر ټرست کیس کې چې کوم عمران خان ته سزا ملو شي و، دغه سزا معطلی درخواستونه ای سماعت د لپاره مقرر کړل چې پرون په هغه باندې عدالت کې سماعت شوه دی چې په عدالت کې چې د کم نیب وکیلان دي، د نیب چې کم ډپارټمنټ ته هغه ویلي دي چې موږ له عدالت ته وی چې موږ له وخت راکا چې موږ پراسیکیوټر یا نظام د لپاره وکیل اونیسو د دې کیس د لپاره، نو هغه د لپاره وای موږ ته 4 هفته راکا. عدالت ورلوي 4 هفته خو ډیر زیات ټایم دی او یو هفته ټایم ورله عدالت ورکړی دی. مطلب د اختر نه پس پوس په دې کیس باندې سماعت کیږي. اوس اختر نه پس عمران خان رها کیږي نه رها کیږي، دا به د اختر نه اوس پس پته لګي. لکه مطلب اختر پورې چې د عمران خان د رهایی کمی خبرې کېدې، نو هغه کې اوس ریالټي نشته. هغه عمران خان اوس اختر پورې نشي رها کېدی. اوس د دې کیس په دوباره په 11 جون باندې سماعت کیږي. په 11 جون باندې به دوباره په دې کیس باندې عدالت لګي، نو په 11 جون باندې بیا فیصله کیږي چې آیا عمران خان رها کیږي کنه. د عمران خان وکیل سلمان صفدر عدالت کې وی چې تاسو هم نن عدالت ته وی چې هم په دې کیس هم نن فیصله وکا، بهشکه زمون خلاف وکړه دا فیصله نن وکا چې زمون لاره مطلب کولو شي، خو بل طرف ته نه په دې کیس کې مزید وخت خوسته دي، نو عدالت فیصله نه کړي او نه ته وخت ور کړی دی. نو د پی ټی آی چې کوم امید چې عمران خان به اختر پر رها شي، نو هغه امید ختم شو. بل اسلام آباد های کورټ کې د پی ټی آی لیډرشپ او وکیلان هم ډېر ګڼ تعداد کې د کیس د پر راغلیو. جی ایچ کیو حمله کیس سماعت هم اډیالا جیل کې شوی دی. عمران خان خپل ایم ان ای او ایم پی ای او ټول ټیکټ هولډر ته اخرنی وارننګ هم ورکړی دی چې روړه کچری تاسو یریږئ نو په کور کې کینئ. عمران خان ورته ویلي دی کچری تاسو په احتجاج کې شرکت نه کوئ، نو تاسو ته بیا راتلونکي الیکشن کې زه د پی ټی آی ټیکټ نه درکوم. عالیه حمزه ورته هم ویلي چې یا تو هټ جاو او یا ډټ جاو، یا خو راشه موږ سره سم مقابله کوي په بهادرۍ باندې لیډرشپ ته ویلي دي، او یا که تاسو ډېر یریږئ نو بس پولی عہدې پرېږدئ کور کینئ کنه. عالیه حمزه ولا هم ویلي دي، عمران خان ولا هم ویلي خپل لیډرشپ ته جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.